چې حاجی صاحب کله حج خلاص کی او د حج نه فارغ شي نو دی بیا یو اخیری طواف کوي چې هغې ته طواف وداع وایي او زمونږ پښتانه ورته طواف رخصت وایي. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا حج وکړو نو دی د بیت الله نه اخر کې یو طواف وکړي دا عام طوافي هغې پسې صفا مروه یعنی سعی نی او دا واجب دی. که یو انسان دا طواف اونکی نو حج یې نه کیږي. البت که یو زنانه وي او په زنانه خپله بیماری راشي او جزې تیاری نو خیر دی که د هغې نه دا طواف رخصت پاتې شي نو په هغې څه ګناه او وبال نه راځي. بیا حاجیان صاحبان د مکې مکرمې نه ځي مدینې شریفې ته. څوک د حج نه مخکې ځي او څوک د حج نه وروستو ځي. مدینه منوره د حضور پاک د 10 کالو د ډیرې ځای دی. 53 کاله د خپل عمر دا نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې تیر کړی. 40 کاله د پیغمبرۍ نه مخکې او 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس. او مدینه شریفه کې د خپل زندګۍ او د خپل ژوند 10 کاله تیر کړي دي او د 53 کالو په عمر کې حضور پاک د دې دنیا نه هغه بل جهان ته سفر کړی دی. د مکې خلکو چې کله صحابه حضور پاک تنگ کړل مختلف قسمه تکلیفونه به ورکول مسلمانان به وهل او چې کم کمزوري او غلامانو هغې له به سخت سزاګانې ورکول. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپکاوی شروع او د نبی علیہ السلام مبارک عادت بداو چې هغه به هر چاته د اسلام او د دین دعوت ورکاو. خصوصا د حج په موقع چې خلک به د حج له راتلل نو پیغمبر علیہ السلام به د مسافرو ته او د میلمنو ته لګیو او هغې ته به دعوت ورکو چې تاسو مسلمانان شئ. او کافرم په دې پویو چې هسې نه ځان له بار ملګري پیدا کی او بیا زمونږ خلاف زمونږ دشمني شروع کی جنجال راته جوړ نشي. هغې خو اسلام ته جنجال وی غم یې ورته وی. نو هغې کسان خواره کړي او چې د بار نه به څوک هم حج له راتلل نو هغې ته به دا خبره غوږ ته رسوله چې زمونږ په کلي کې یو هلک دی او ډېر سخت جادوګر دی او ګورئ که د هغه خبره ستاسو غوږ له مره ورسېده نو د ښځې د خاوند په منځ کې دشمني د پلار او د دوی په منځ کې دشمني د رور او د خور په منځ کې دشمني دا جنجال به درته جوړېږي. مهرباني وکړئ چې د ده خبره ګورې واونرئ. خلک به یې یارول دومره پورې خلک یارېدلي و چې د بار نه به څوک رالل نو هغې په پغوج کې ټوکړې او مالوچ منډل چې هسې نه هوا راته د ده خبره غوږ ته راونه رسئ او په مصیبت اخته نه شو. رسول الله مبارک به خلق ځان لکړل. مرګري او 2 خبرې درته کوم زما خبره واوره. نو د مدینې شریفې نه یو 6 کسان راغلي نو منا کې چې خلق غټ شیطان ورته وایي جمره عقبه غټ شیطان چې ولي او بیا مکې ته راځي نو ښي طرف ته یو غونډۍ وه عربی کې د غر غونډۍ ته عقبه وایي. د هغې عقبې غونډۍ شاته یو دره غوندې وه یو ځان لځی نو حضور پاک به خلک پټ هلته بوتلل ځکه د مکې د کافرو نه لویه یره وه. سخت دشمنانو د مکې عتبه شیبه ابوجهل امیه دا لوی لوی کافران په مکه کې موجودو او د پیغمبر علیه السلام سخت غټ دشمنانو. نو دا 6 کسان د مدینې شریفیو نو نبی علیہ السلام ورته وی تاسو سره یو ضروري خبره کوم. وی اوکا وی نه لږ ځان لکیږو نو د غونډۍ نه یې شاته کړل نو حضور پاک ورته د ایمان دعوت ورکو. وی د خدای پیغمبر یم ما له الله پیغمبري راکړې ده
او زما دا دعوت ته چې خدای یو دی خدای شریک نه لري زمانونو د نبی علیہ السلام واحده یوه خبره وه دویمه پکې نه وه چې خدای شریک نه لري الله یو دی چې دا څومره قربانۍ نبی علیہ السلام ورکړي دي او دا وطن یې پرېښی دی او دا غاښ مبارک یې مات شوی دی او د طایف په سفر کې زخمی شوی دی او دا وطن یې پرېښی دی او صحابو دا بچی پرېښي دي او ښځې پرېښي دي او جنګونه وکړل او شهیدان شو زما قسم په خدای یو مقصد و چې هغه د الله وحدانیت او توحید د خدای په خلکو کې د خدای د یووالي عقیده خورول چې خدای یو دی ګورې شریک نه لري دا ټول جنګ په دی دا په پوله په پټي نو دا په مشرۍ نو دا په بادشاه نو دا په عزت نو دا دقه یو څیز و بس زه د خدای رسول د خدای پیغمبر او الله یو د شریک نه لري او دا زمونږ سوچه عقیده ده الحمدلله چې خدای یو د شریک نه لري نه د خدای په ذات کې شریک شته دوه خدایان نه دي یو خدای دی نه د الله په صفتونو کې څوک شریک شته د خدای چې کم خاص صفتونه دي دا د بنده نشته نه د خدای په شان علم د چا شته نه د خدای په شان طاقت د چا شته خدای پاک چې څنګه اورېدل کوي داسې بل څوک نشي اورېدلی خدای چې څنګه لیدل کوي داسې بل څوک نشي لیدلی دا د خدای صفتونه دي نور هم شته او نه د خدای په کارونو کې څوک شریک شته دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د انور خدای راخیږي سپومې خدای راخیږي دا ستوري الله پیدا کړي دي دا رڼا د خدای ده او دا تیاره خدای پیدا کوي انسان له بچی خدای ورکوي روغ صحت والا خدای ورکوي بیماری والا رب العالمین ورکوي د انسان دا ټول کارونه دا د خدای د قدرت او د طاقت لاندې دي زما په لاس کې چې الله طاقت پیدا نه کي نو زه په دې لاس دا انوړی م خولې ته نشم اوچتولی زما په سترګه کې چې خدای طاقت پیدا نه کي قسم دی که زه پې یو انسان ته وګورم زما په جبه کې چې خدای طاقت پیدا نه کړي زه پې خبرې نشم کولی زما غوږونو کې چې الله طاقت پیدا نه کړي نو زه پې اورېدل نشم کولی نو الله چې څومره صفتونه دي دې کې به خدای له شریک نه که شریک دې پیدا که ته کافر او مشرک شوې د خدای چې څومره کارونه دي دا به نه وی چې بندم داسې کار کولی شي بلکل یې نشي کولی بنده له خدای اختیار ورکړی دی خدای والا سبب ورکړی دی د سبب یې مالک کړی دی خو دې پسې د خدای طاقت شته دی به خپل کسب کوي پیدا کول دی نشي کولی دا به خدای کوي دی به خپل علاج کوي ډاکټر به علاج کوي د مریض خو جوړول یې دی نشي کولی ورپسې جوړول به رب العالمین کوي دی به خپل اراده کوي چې زه ځم پېښور ته دی به خپلې پیسې م لګوي او دی به خپل لاس م اوچتوي دی به خپه م اوچتوي او دی به کرۍ له پیسې م جیب کې اچوي خو رسوي به یې پېښور ته خدای دی به پلین کوچ کې کښېني او په دې لار به اکسیډنټ وشي اړه به نه رسي دی به لار ته روځي او په دا سړک د پاسه به لاندې راوغورځېږي هارټ اټیک او مړ به شي اړو ځای ته به ونه رسېږي نو اسباب زمونږ ستاسو لاندې دي مونځ به مونږ کوو روژه به مونږ نیسو ډوډۍ به مونږ خورو اوبه به مونږ څکو خو د دې ټولو طاقتونه زما په وجود کې الله پیدا کوي او د دې ډوډۍ او د اوبو مقصد او د مونځ د مقصد رسېدل دا د خدای په لاس کې دی په مونځ زه جنت ته نشم رسېدی په دې به زما رب خوشحاله شي نو رب به مې په خپل فضل جنت ته رسوي نو د خدای په ذات کې شریک نشته د خدای په صفتونو کې شریک نشته او د خدای په کارونو کې هم څوک شریک نشته دې ته عقیده د توحید وایي د وحدانیت الله یو منل او قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی دې کې دویم ټکي نشته ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم که نه نو هر سره ته بخلی شه یو مې قانون دی یو زما رحم دی قانون جدا دی هغه خو د هر څیز خپل یو نظام او قانون دی د هغې مطابق به فیصله کوم خو که قانون پرېږدم او یو د دنیا پلیت او د دنیا قاتل او د دنیا زناکار سړی دی او الله وایي زه بخم نو زه بخلی شم اس دی کې مې فیصله ده زه نه بخم دوزخ به ورکم که بخم نو او به م بخم خو مشرک که یو سړی مال راغی دی بلکل نه بخم د شرک بخل نشته بس دې کې دویمه شته نه دا د خدای اټله فیصله ده کفر او شرک نه بخم نه بخم نه بخم الله وایي دا زما فیصله ده په کافر رحم نه کوم د آخرت
په مشرک رحم نه کوم، نه د قبر رحم پې کوم، نه پې د آخرت کوم. او باقي چې کفر او شرک پکې نه هره ګناه کړي نو د قانون مطابق سزا که مې ورکړه ټیک، او که د قانون نه بالاتر پې د رحم کوم هم پې کوم بخمه، خو شرک او کفر نه بخم. نو الله دې زمونږ د توحید ښکلې عقیده نصیبه کړي او خدای دې د شرکیاتو نه وساتي. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې د رسول الله مبارک دقه یو دعوه ده، بس دویمه پکې نشته. قل هو الله احد، الله یکتا دی، شریک خدای نه لري. زه کلمه ویم اشهد ان لا اله الا الله، د دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی په دې درېو څیزونو کې، په ذات او په صفات او په افعال کارونو کې خدای له شریک نشته. نو ځان لیکل د مدینې خلق او ورته دا خبره وکړه د الله رسول یم، د الله پیغمبر یم، او زما دقه یوه خبره ده چې الله یو دی، خدای له شریک نشته. هغه شپږ واړه خدای مسلمانان کړل. حضور پاک ورته فرمایل وی تاسو داسې وکړئ، تاسو خو مسلمانان شوئ، وګورئ دلته دا خبره ښکاره نه کړي ډېر لوی دشمن مې دی، نقصان دله درنه او کال له کوشش وکړئ ځئ مدینې ته ملګري ځان له پیدا کړي. دوی لاړل، هلته د ایمان او د اسلام دعوت شروع کړو. نو کال له 12 کسان راغلل، نیټه یې ښودې وه، ځای یې خولی و، هم د هغې مینا کې د غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله د ایمان دعوت ورکړو. هغه هم خدای 12 واړه مسلمانان کړل. وی غږ به نه کوئ، پټ څه پراپیګنډه خلک د مکې خبر شو، خو به دوی بیا مدینې ته تللي. نو کال له 2 کسان یا اویا یا یو اویا دا رالل د هغه غونډۍ شاته، څه پکې زاړه او اکثر نوي. نبی علیه السلام مبارک کینون او د ایمان او د اسلام دعوت یې ورکړو. هغه اویا کسان خدای ټول مسلمانان کړل. او چې مسلمانان شو نو نبی علیه السلام ورته ویل ځئ اوس مدینې شریفې ته، هلته خپل ایمان خور کې، خپل اسلام خور کې. هغې وی د الله رسوله ته مونږ سره مدینې ته لاړ شه، مونږ سره مدینې ته لاړ شه، ته به هم په امنې، ملګري به دې هم په امنې. زه چې ځو مدینې شریفې ته، او د مدینې دا خلق ولې دلادل مسلمانېدل، په دې دې هم پوهېږم. په مدینه کې اوسېدل یهودیان، او یهودیانو د آخر زمانې د پیغمبر ټول صفتونه به خلکو ته بیانول. لکه اوس چې مونږ وایو عیسی علیه السلام به راځي، او داسې به وي او داسې به وي او داسې به وي، دغه رنګې د یهودیانو به وي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي، د هغه به دا شکلي او دا به صفتي او داسې داسې خبرې به کوي، او دا به رنگی او دا به لباسی، دا به او وی. خو د هغوی سوچ سو، هغوی وی دا مونږ کې راځي، دا د آخر زمانې پیغمبر به راځي، او مونږ به ملګري کېږو، او د مدینې خلکو ته به دمکې ورکولې تاسو سره به ګورو. ښه هغه پیغمبر چې راشي که نه، نو زمونږ په کتابونو کې دا ده چې هغه له به خدای غلبه ورکوي، هغه له به خدای طاقت ورکوي، د هغه دشمن به خدای ختمی. نو بس اکه راغی مونږ به ملګري شو او تاسو به نه پرېږدو. نو چې دا صفتونه به یې ته اورېدل د مدینې خلکو، نو چې رالل او حضور پاک ته یې وکتل، یادکه دا خو هغه سړی دی چې هغه یهودیان یې یادوي، هغه هغوی چې د آخر زمانې کم پیغمبر یادوي خو دا دی، هغوی چې کم صفتونه یادوي خو په ده کې دي، هغوی چې کمې خبرې کوي خبرې خو ټولې په ده کې دي، هغې چې سوی چې د تعلیمات به داسې وي خو ټول دا دي. نو چې یهودیان په ایمان راوړي مونږ په مخکې ولې راونړو؟ الله عجیبه نظام دی. هغه یهودو ایمان راونړو، د مدینې خلکو راوړو. قرآن شریف کې الله فرمایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، مخکې به دا خبرې کول. او نبی علی آخر الزمان چې راشي که خیري مونږ به ملګري یو، تاسو به مونږ ختمو. او یا الله د آخر زمانې پیغمبر راولې خدایا، او مونږ ورسره ملګري کې، او دا کافر دا نور به ختمو د مدینې خلک. قرآن کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، چې کله هغه پیغمبر راغی دوی هم پیژن چې دا حقیقي پیغمبر دی، نو کفر یې وکوی نه منه. دا د دوی د خولې نه یو ځل نه بار بار وتلی دي. کعب ابن اسد د دوی مشر هغه راغونډ کړل یهودیان، او ورته وی ښه درته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی، او ښه درته پته ده چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي هغه ټول په ده کې موجود دي. نو ظالمانو راځئ چې ایمان پرې وروړو. وی نه دا کار نه نیمه.
نو د مدینې خلک ځکه دړادل مسلمانېدل. دا او یا دوه یا کسان چې مسلمانان شو حضور پاک ته مونږ سره مدینې ته لاړ شه او مجبور یې کړ. نبی علیه السلام ورسره واده وکړه. حضرت عباس دغه وخت موجود و، د حضور پاک تر لا مسلمان نه دی، ظاهري ایمان یې نه دی راوړی. هغه ورته څه وایي د مدینې خلکو ته، ای د مدینې خلکو مهرباني وکړئ زما درواره ځان سره مه بوځئ ښه. دلته کې که د دشمن هم ډېر دی خو قوم یې شته، د قوم په وجه محفوظ دی، بچ دی. او که تاسو بوته هلته به قوم نی نو څوک یې درنه خراب نه کړي. وی تی پرېږده مونږ ته، مونږ پوه شه او دی پوه شه، مونږ به ته چې هله به د خلکو ګوتې را رسي چې مونږ مړه شو. وی ښه ګورې که دته څه تاوان ورسېد نو تاسو دوه یا کسان یې زه به تپوس تاسو نه کوم. دا لاړل د مدینې خلک او چې دې سنګ لاړل نو حضور پاک صحابو ته وی ځای اوس مدینې ته ځان رسوی. نو چې دا کم تنګ به شو د کافرو د سزاګانو او د تکلیفونو نه، یو دوه به کېدل او مدینې شریفې ته به تلل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی. رسول الله مبارک ته الله رسوله زه سنګ چلو کوم، زه مال اجازت راکړه چې زه لاړ شم. وی ته لږ ایسار شه. پوه شو. وی ته ځې څه د الله رسوله ستا له کېږي؟ وی او زمزمه ته ماته ایسار شه. بس هغه دوه اوښانې واخېستې او د کیکرو دا پاڼې به یې پې ځنګلي خوړلې چې ښې سربي شي، ځکه 4.5 میله مزل دی او نور دی او ګرمي ده او ډېر اوږد مزل دی. چې کله هغه اوښانې سربې کړې نو حضور پاک مبارک ورته د غرمې ورغی. د غرمې خلک ودي په سر یې څادر اچولو چې ورننوت. ابوبکر ته یې وی که کور څوکي بار کا، پټه مشوره کو. وی صاحب بل څوک نشته، یو اسما ده لور مې ده، یو عایشه ده، بل څوک نشته. وی ښه ما ته خو الله حکم وکړو چې مدینې ته لاړ شو. وی ما به ځان سره ملګري کې، بلکل مې ته ملګري. وی دوه اوښانې مې دي، دا یو اوښه مې تا ته وبخله. حضور پاک وی نه، اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو نالم پیسې به درکړو. لاړل حضور پاک او رسول الله مبارک او ورسره ابوبکر صدیق مدینه شریفې ته ورسېد. خدای مدینه آبادوله جي. مکم برکتي ښار د بیت الله دی پکې، صفا و مروه دی پکې، عرفات میدان دی وسره، مزدلفه ده او منا دی وسره، مقام ابراهیم دی، حجر اسود دی، د حج تعلق دی مکې سره، د عمرې تعلق دی مکې سره، د طواف تعلق دی مکې سره، او بیت الله د برکت ځای دی. قرآن کې الله وایي. لیکن مدینې ته هم خدای خیر وکړي حضور پاک بوته. نو چې لاړل نو صحابه ناجوړه، ځکه د مدینې منورې اوبه ټیک نه وې، اوبې مالګیجنې وې، او په دې لختو کې چې به کومې اوبه بهېدلې که نه نسخه بین به یې کاو. حضرت ابوبکر صدیق ناجوړه شو، حضرت بلال ناجوړه شو، او چې بلال ناجوړه شو نو مکه به یې یادوله او د مکې غرونه به یې یادول او د مکې ګیا به یې یادوله او د مکې اونې به یې یادولې. حالانکه په بلال په مکه کې څومره تکلیفونه تیر شوي. نو حضور پاک الله تعالی سوچت وی الله دا مدینه مونږ ته خوښه کړي. اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکه. خدای چې څنګه مکه زمونږ خوښه وه، مدینه مونږ ته د هغې په شان خوښه کړي. اللهم انقل حماها الى الجحفه. خدایا د دې نه ته به لرې کړه، یو لرې ځای وښوئ خدایا هلته یې ورسوه. د ملګري مې ټول ناجوړه دي، تنګ شو خدایا. نو حضور پاک د شپې خوب ولید، وی یو توره ښځه وه ببرسرې، یو بد شکله ما ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته. وی د الله رسوله تعبیر یې سو، وی د مدینې نه وبا خدای لر کړه، بیماري ته خدای لرې کړه. نو مخکې زول نوم یسربو، سرب بیماری ته وی، یسوب بم پکیو ناجوړه بو، نو دا نوم یې ولا بدل کا، مدینة النبی نومې شو، د حضور پاک مبارک خار. خپل نوم مدینة النبی دی، د پیغمبر علیہ السلام شهر او خار. نو اوس ورته خلک صرف مدینه مدینه وه.
بیماری تلاړه ختم شي خشتا ابو هوا راله او دومره دعاګانې وله وکړې اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای مکې له چې د کم برکتونه ورکړي دي مدینې له د هغې ډبل ورکې اللهم ان ابراهیم دعاک لمکه خدای ابراهیم علیه السلام ستانه د مکې دپاره سوال کړی دی وانا ادعوک للمدینه او خدای زه د مدینې دپاره سوال کوم ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره کړی او زه د مدینې دپاره کوم اللهم بارک لهم فی مدهم وساعهم خدایا د مدینې د خلکو د خوراک په څیزونو کې په تله چې کم څیز تلي او په پیمانه چې کم شی کچ کوي نو خدای په دې کې وله برکت واچي زما قسم دی د حضور پاک دعا داسې لګېدلې ده لکه څنګه چې مکې ته د ابراهیم علیه السلام دعا لګېدلې اوس هم په مکه کې ګراني شته او په مدینه کې کمه ده دا اکثر ملګرو ته ویم د دې حج په موسم کې په دې مکه مکرمه کې ډوډۍ لږه سخته شي ګرانه شي وړه شي وړه رش ډېر زیاتي هغه تنور والا خواران هم نشي رسېدی نو ډوډۍ وړم کې او په پیسو یې هم ګرانه کړي او په مدینه منوره کې ډوډۍ همغسې چې څنګه مخکې دلته چای ګرانه شي هلته چای همغسې دلته چې دوبي له ورشي او جامې پې اینځې نو په عام ورځو کې 6 ریال اخلي او 7 ریال اخلي او د حج په ورځو کې 12 او 14 ریالو ته جوړه ورسي او په مدینه شریفه کې په 3 ریال اینځي که د حج ورځې دی او که نورې ورځې دلته به اوبه په بیه هلې په هوټل کې او په مدینه شریفه کې به په هوټل کې درته اوبو جګ ډک پروت هلته د بیې نشته مفت به درته میلاویږي نسبتاً د مکې مکرمې مدینه منوره کې ارزاني ده نسبتاً د مکې مکرمې په مدینه منوره کې هر شی میلاویږي د دنیا داسې نعمت چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې وي ادې په مکه کې ني یا په مدینه کې دا ګرانه دا مشکله ده دواړو کې میلاویږي دلته ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او د مدینې دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار دعا کړې او بیا سوی الله اکبر وی لا یکید اهل المدینه احد الا ينمع کما ينمع الملح في الماء وی مدینه خلق سره به څوک سازش او سکیم اونکی مگر کچا د مدینه خلق تسکیم او سازش د نقصان جوړ کو وی داسې به خدای ویلی کی لکه مالګه چې په اوبو کې ویلی کیږي او رسول الله مبارک فرمای وی یو خار د خارونو نه به داسې ني چې دجال به ورته داخل نشي هر خار ته به دجال دی بغیر د مدینې نه دې ته دجال نشي داخلی دی د مدینې په کوڅو به فرشتې ولاړي او چې دجال راشي نو مخ به وله واړي شام ته او شام کې به خدای مردار کړي او طاعون وبا دا به مدینې ته نه داخلي لا يدخل المدینه رعب الدجال دجال خو څه کوي د هغه روب هم نشي را دننه کېدی لا يدخل المدینه الطاعون ولا الدجال نه دجال داخلی دی شي او نه وبا او طاعون بیماری مدینې ته داخلی دی شي مبارک ازمک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو ځل اورو لګید بار د اور هغه غرغنډې را روانې وې او دا هوا ورپسې په تیزۍ را روانه وه او مدینې ته دا شغلې را روانې شوې حضرت عمر صاحب ته چې وی اور لګېدلی دی او شغلې مدینې ته را روانې دي یو صحابي حضرت تمیم الداري رضی الله عنه عمر صاحب ورته وی ورشه او دا اور وشړه دا عمر صاحب په زمانه کې ښه د نبي علیه السلام نه عمر صاحب ورته وی ورشه دا اور وشړه وی صاحب څنګه وشړمه وی دا چابک واله ورته ووایه چې زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم او دا اډر دی چې د کم ځای نه راوتې هلته واپس نه ته په مدینه راځې د پیغمبر په کلي راځې تا لا یا نه راځې تمیم الداري ورغه چابک ورسره او اور ته ودرېده او اور له شړق ورکړه وی د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلی چې د کم ځای نه راوتې هلته واپس شه اور مخکې دی لکه د څاروي او تمیم الداري ورپسې دی اور ته زغلی او دی ورپسې دی اور ته منډې وی لکه څوک چې ګډه چیلی زغلی او دی ورپسې دی اور زغلی دی ورپسې د کم غر د سوړي نه چې اور راوتې او د هغې غر په سوړی ور دننه که نو تمیم الداري ترې را واپس شو
او 600 هجری کې حضور پاک پیشنګوئی ورکړې وه تقریبا د مدینې نه بار یو اور ولګېده او داسې اور ولګېد چې غونډه ځمکې اور واغېسته ځمکه کې لاندې کویله پرته ده غونډې ځمکې اور واغېسته او په شام کې د دې اور لمبې ښکارېدې لیکن د مدینې چې کوم حدودات دي هغې له چې به اور راورسېد نو دې خوا به نه راته د مدینې خلک به رادل تماشې ته به ولاړو دا په میلونو ځمکه وسوځېده او غرغنډې دي او یو غر د جبل قریظه هغه پکې اور واغېسته هغه غر هم پکې سوځېده په کاڼو هم اور لګېدلی و په ځمکو هم اور لګېدلی او څومره تویده داسې اور لیکن په مدینه کې به یخې هواګانې چلېدلې ای رونو په کومه خاوره کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار ګرځېدلی دی په کومه خاوره کې چې جبریل ګرځېدلی دی او په کومه خاوره کې قرآن نازل شوی دی او په کومه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار لاندې پروت دی نو دې خاورې ته به بیماری او دجال او تکلیفونه نه راځي د حضور پاک برکات خو به منې چې د رسول الله مبارک برکت نه منې نو مسلمان به د سر نه نه مدینه ده بعض خلک وی مکه دا به نه مکه ځان له د برکت دی او مدینه ځان له دواړه مقدس ځایونه دي دواړه زموږ د دین ځایونه دي په مدینه کې حضور پاک 10 کاله او په مکه کې 53 کاله تیر کړي نو حاجیان صاحبان لاړ شي مدینې شریفې نو هلته کې څه کوي حاجیان هلته به په جومات کې خو یو مونځ کوي مسجد نبوي کې ځکه په مکه کې یو مونځ یو پلک حسابېږي او په مدینه کې یو مونځ یو په 1000 یا 50 زره دو حدیث دي یو دا دی چې 50 زره او بلکې 1000 راځي دا د 1000 والا حدیث تک مضبوط دی او د 50 زره حدیث تک کمزور دی نو چې مونږ دنه هلته پاتې نه شي او یو روایت کې راځي چې چا 78 ورځې یعنې 40 مونځونه امام سره په جمع په مدینه شریفه کې وکړل دله به د شفاعت کو نو 78 ورځې جانت د تیری او 40 مونځونه پکې پوره کوي درود شریف پکې به ډېر وی مدینه د درود ځای دی حضور پاک مبارک نه چا تپوس وکړو وی فرمایلو درود په ما ډېر وایې زما د مرګ نه پسم په ما درود وایې نو صحابه ورته وی د الله رسوله ته خو به خورې شوې نو زمونږ درود تاله څه فایده درکوي وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی خدای په ځمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړي فنبی الله حی یرزق پیغمبر په قبر کې جمدی پروتی رزق بہت ملاوی شهید جمدی پروت په قبر کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اغتم بل ذاك راضي عند ربهم يرزقون لودل خوراک ملاوي او صفا حديث دي من صلى علي عند قبري سمعته لما ذا قبر خواك فما شاء درود بينو زي اورا ومن صلى علي نائيا ابلغته او جسوك لري فما درود وي نو فرشتي را رسي نو مدینه د درود شریف دی درود شریف ډېر وایي زه خلکو ته وایم هم د قرآن شریف پکې تلاوت هم کوئ تلاوت کې ډېر لوی برکت دی او خلکو ته وایم چې هلته لاړ شئ یو ختم وکړئ نو ثواب یې د حضور پاک ته ور وبخئ ډېر احسانات دي په موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د ایمان د هغه د برکت او بل هلته یو جومات د مسجد قباء ورته وایي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين دا اغا جماعت چڑون بی نبی علیہ السلام مدینه شریفه تا لار دا قبا دا مدینه نا بار عوالی وتوی دا مدینه نا بار نو التا نبی علیہ السلام سلیری صورت تقریبا دیراو دیو جماعت التا جوڑ کرده دی ډېر مزیدار او ډېر قیمتي جومات مسجد قباء ورته وایي هغه زمانه کې کچه اوس پوخ شوی
هغه زمانه کې کچو اوس پخ شوی اوس لوی عالی شان جومات ته بلا غسل خانی دي د سړو د مانځه پکې ځان له ځای دی او د ښځو د مانځه پکې ځان له ځای دی او دا جان چې لاړ شي نو دا غون ځان لالته چې جومات ته چې سار وختي راوځي نو ګاډو والا چغې وایي زیاره 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 نو پیسې د خلکو نه والي لس دولس ملګري یو ځای شي نو یو ګاډي په شریکه ځان له ونیسي نو ګاډي بوځي مسجد قبا ته هلته ورته ولاړي چې مونږ دوه رکاته وکړي بویې ځي احد ته مسجد قبلتین ته بوځي او دارنګې مخکې به ورته مساجد سبعه یا خمسه وې کوم ځای چې غزوې خندق شوی دی هلته یې بوځي دا ځای نه ورته وښیي مخکې ځای نه ډېر وو خو اوس هغه ځای نه تقریبا لږ کم شوي دي مسجد غمامه هغې ته به یې بوتلل اوس یې نه بوځي هغه ځای چې نبي علیه السلام پکې د باران سوال کړی و شین اسمان او خدای ورید راوسته او باران وشو مسجد جابا مخکې مسجد عمرو مسجد عثمان او مسجد علیو مسجد ابوبکرو اوس دا تقریبا یو جومات نیم پاتې دی باقي روان شوي او دا 15 جوماتونه مخکې وو مساجد سبعه بیا 15 مساجد خمسه اوس یو 2 جوماته پاتې دی دا هغه ځای چې کوم دی حضور پاک غزوه خندق د خندق غزا کړی و نو خلق ځي مسجد قبا ته خو دا زه حاجیانو ته وایم د روزانه سار ځای درې ملګري یو ځای شي یا څلور پنځه ځانله ټیکسي ونیسي او که داسې نه نو په 2 ریاله باندې هلته چغې وایي قبا 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 یک طرفه ده 2 ریاله ورکه یو طرف نه به دې بوځي بس ښه په اطمینان هلته خپل منځونه پکې وکړه څونه نفلونه چې کې کولی شي د اشراق منځ پکې وکړه د دوحا منځ پکې وکړه نوافل پکې وکړه او بیا هلته ګاډي ولاړې حرم حرم چغې وایي 2 ریاله به ورکړي جومات ته به دې راولي 3 میله مزل دی پیاده هم سړی تلی شي نیمه ګنټه کې سړی 3 پاوه کې پیاده سړی رسي نیمه زیات نه زیات ګنټه لګي چې په قلار دی نو یو ګنټه د یو طرف نه لګي ګنټه د بل طرف نه لګي اوس مسجد قبا فایده څه ده حضور پاک فرمایي چې چا په خپل کور کې اودس وکړو او یا په خیمه یا په خپل بلډینګ کې او دی بیا مسجد قبا ته لاړ او هلته 2 رکعاته نفل وکړل نو الله به د عمرې ثواب وله ورکړي په اسانه عمره ګټلی شي نو دا جانو ته هم یو ځل باندې اکتفا مه کوئ بار بار ځئ او احد ته لاړ شئ په احد کې څوک پراته دي احد هغه ځای دی چې د رسول الله مبارک پکې د مکې د کافرو سره لوی جنگ شوی دی او یا کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي او په دا میدان کې یو لویه جنګله تاو د دیوال تاو دی د 3 صحابو قبرونه معلوم دي نور هم پکې شته خو هغه نور نه دي معلوم دا 3 تاریخ ښیي یو حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د حضور پاک مبارک تره دی او یو بل دی پکې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او بل عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا 3 تاریخ ښیي چې دلته دفن دي او نور پکې هم ګڼ شمېر صحابه شته خو تاریخ هغوی څه نه وی او لږ چې مخکې شي نو یو بله قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي نو دا سنت دي دغلته تلل ځکه رسول الله مبارک به خامخا احد ته ته او د احد د غر صفت یې کړی دی احد جبل یحبنا ونحبه احد یو غر دی مونږ سره مینه کوي مونږ هم ورسره مینه کوو او نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله هم تاسو احد ته لاړئ د هغې میوه وخورئ میوه پکې اوس نشته مخکې او پکې دا کرکنې بیرې وي او که میوه نی نو ازغی په خوله کې وچوپې او حضور پاک فرمایي وی د احد دا غر به الله د قیامت پر ورځ راوالي د جنت په دروازه کې به کېږدي نو برکتي جنت غر دی د جنت غر دی د جنت و یا خدایا هغې غر له دې راوستم چې دا به د قیامت پر ورځ د جنت د دروازې نه دننه په جنت کې پروت نو خدای په دنیا کې دې راته د جنت غر وښو نو خدایا په آخرت کې هم راته جنت وښیې په خوشحالو
او دریم به بیا د بقی مقبره ده سار وختي چې مونځ کې نو زر ورځه ولې ځکه چې بیا وروستو بندی او سار مانځه پسې فوراً کولاوئ او مازدیګر مانځه پسې فوراً کولاوئ نو چې سار مونځو کې نو زر ورځه او چې مازدیګر مونځو کې نو زر ورځه نو چې هلته وردن نشي نو هغې کې 10,000 صحابه کرام پراته دي دفن دی پکې رسول الله مبارک تر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکې د رسول الله مبارک لونه پکې دي حضرت ام کلثوم حضرت زینب حضرت رقیہ دا لونه پرتی دي پکې او د رسول الله مبارک 9 بیبیان پکې یو ځای دفن دي 9 بیبیان او د پیغمبر علیہ السلام بچے ابراہیم پکې دفن دي او ترے پکې دفن دي حضرت عثمان سے پکې دفن دي حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت عبدالرحمن ابن عوف او د پیغمبر علیہ السلام رضاعی مور بی بی حلیمہ دا سے گن بیبیان پکې دفن دي حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دام پکې دفن ده حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک صحابہ 10 صحابہ چې ورننوځي نو بس سلام بواچه السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل الدار انتم سلفنا ونحن بالاثر فإنا ان شاء الله بكم للاحقون تاسو موږ نه مخکې تللی او موږ در پسې در روان یو یغفر الله لنا ولکم تاسو دې خدای وبخي او موږ دې خدای وبخي بس ځان پورې به کاڼي لوټې نه کاږي نه به ځان پورې خاورې نه کاږي او نه به د قبر ښکلول کې نه به ورته سجدې کې دا په شریعت کې منع دي دین هغه دی چې موږ له پیغمبر علیه السلام راوړی دی د حضور پاک در وړلی شوي دین به موږ تابعداري کوو او که یو شی داسې دی چې د حضور پاک در وړلی شوي دین کې نشته هغې نه به ځان ساتي بدعت ورته خلک پکې بعضې مسجد قبلتین ته ځي دا یو جومات دی یو صحابي وفات شوی نو حضور پاک د هغه تعزیت لتلی فاتحه خواني چې تاسو ورته وایه د ماسپښین د مانځه وخت پرې راغی نو په جمع ولاړو 2 رکعات بیت الله شریف ته کړي او په دا 2 رکعاتو نه پس جبریل علیه السلام راغی او ورته یې ویې فولي وجهک شطر المسجد الحرام مخ د بیت الله ته واړوه نو حضور پاک دعا خوا کړي دوی د بل طرف ته وکړه بیت الله شریف نو خلق ځي هغه جومات ته 2 رکعاته نفل پکې کوي ټول ځمکه د مدینې مبارکه ده دا ادب جون به مدینه کې تیری بې ادبي به نه کوي مینه به کې مدینه کې حضور پاک فرمایي وی که څوک په مدینه کې ناجوړه شو او یا زخمی شو او د صبر وکړه د تنگ نشو یاره شکر دی چې مدینه کې لږ ناجوړه شو یاره شکر دی چې مدینه کې لږه بیماری راغله ځکه په حضور پاک راغلی دي په صحابو راغلی دي نو چې دی تنگ نشي او دی پې صبر وکړي رسول الله مبارک فرمایي وی د قیامت په ورځ به د سفارشي زیم او د خدای په دربار کې به ولګوی یم ځکو مدینه داسې دی بیا ادبي بیا نه کې او مینه به ساتي د مدینې سره او د مدینې د خلکو سره به محبت او مینه ساتي د چا د مخه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه محمود حسن دا هغه زمانه وه چې دومره رش نو په مدینه کې مدینه منوره به وی مدینه پاکه مدینه مبارکه نو یې دومره رش پکې نو یې د تللی یم حاجیانو هلته خپلې کوټې وي بلډینګونه یې پکې دیری نو چې دا ډوډۍ وخوړه نو یې دا واړه پوټي به مونږ د کړکۍ نه پورې واړه یو کوشې دی ولته غورځو وی چې مې وکتل نو یو ماشوم هلک دی راکوټې هغه به هغه پوټي راغونډول او په زولی کې به اچولو اوړل به هر ځل به دا چرکو ما وی کیدی شي غواله وړي چیلیله وړي څاروله وړي چرګانو له به وړي یو ځل مې تپوس وکړی بچې
په دې ټوټو څه کوې چې ته راغونډې دا جیانو د کړکو دا مخې نه وی باباجي دا خورو که نه الله تی خورې زما مور ده او ډېر اصیله ده د کور نه بار نشي وتی او زما ماشومان درونه خویندې دي او موږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی د ګټې وټې هم څوک نشته دغه دا جانو د دې کړکو نه بار دي پوټو پسې ګرځم او دا راغونډوم کور ته ولم او دا ځان له اوبو کې خوشته و په دې خپله ګزاره ډېر میړه خفه شو بچې د مدینې او کاکاجي د دې مدینې وی ما ورته وی بچي یو کار وکړه هندوستان نوم دی اورېدلی دی او هلته یو غټه مدرسه ده دیوبند ورته وایي نو بچې که ما سره ځې زه به دې بوځم او ځکه د زوی غوندې به دې لوی کړم او علم به در باندې وکړم نو خدای به دې ښکلی عالم کړي نو بیا دلته مدینې شریفې ته راځه او د علم خدمت کوه دا خو ته به دغه ټوکړو پسې ګرځې ضایع به شي بچې جون به دې برباد شي وی ما ته وی کاکاجي مور سره به سلا وکړم ما وی وکړم مور سره سلا په پلان کې روز به مونږ ځو نو که مور اجازت درکړه نو مونږ سره به لاړ شي او فکر مه کوه تا به لکه د بچي په شان ساتم ډوډۍ خوراک جامه به دې پمی درې داسې تربیت کوم چې خدای د نه ښکلی عالم جوړ ای ښه وی چې په کومه رسلم لی ماشوم سره خو مې ټیم فولی و دا ماشوم راغو وی ما ورته بچې څنګه چل دی وکړه مور سره دې سلا وکړه وی او کاکاجي مور مې وی لاړ شه بچې وسه خدای به دنه عالم جوړ او مور مې وی بچې که مولا شوې که نه شوې زه ستا د یو کس د ډوډۍ د بوجه خو به خلاصه شم یاره وی چې دی ووی که نه ویړه مې یو درد وکړو یا خدایا دا یو مور یتیمانان بچی او دومره پریشانه ده ما وی نه خدای به دې انشاءالله عالم کوي بس موږ په پلان کې ټیم دو راځه او جامې بستره دې راوړه چې موږ روان شو دې ماشوم رانه آواز راکړ کاکاجي له ګودرېږه نو ورته ودرېدم نو یې ګمبد مبارک ته یې ګوته ونیوله د حضور پاک د قبر مبارک د پاسه چې کوم شین ګمبد دی هغې ته یې ګوته ونیوله وی ما ته وی کاکاجي چې څه ما کوم هندوستان ته بوځې هلته دا شته الله ما وی بچې دا هلته نشته که نه که دا هلته وي مونږ دلته څه کول مونږ خو دې له ورځو وی کاکاجي خفه کېږه ما که عالم دې نشم یا دې شم دا مې پروا نشته خو د دې ګمبد پرېښودو ته تیار نه یم دا چته پرېږده نو مدینه ډېر مبارک ځای دی د ربیع الاول د دې میاشتې په مناسبت تیره جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هر نعتخوان نعتونو نه مخکې دا وایي دې ماشومانو ته م یاد دی لویو ته م یاد دی عوامو ته م یاد دی یو ځل ماته یو کس وی ماته ویره دا آیت خو دا ټول وایي وی دې نعتخوانانو له بل آیت نه ورځي چې وایي وی همدا دی وایي د دې آیت مقصد دا دی چې حضور پاک د ټول مخلوق د پاره رحمت دی پرېږده چې همدا ووایي چې د خلکو د ماشومانو د ښځو د وړو لویو په زړه او په دماغو کې د آیت دننه کښېني خو مشهور شي نو نیمه خبره ما تېره جمعه درته کړې وه چې الله دلته عالمین ذکر کړی طالبان پې پوهېږي ما ارسلناک مونږ ته نه لېږلې مګر رحمت کرم مهرباني د الله د طرف نه د ټول مخلوق دپاره نو عربی ټکي کې د عالمین د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول ته وایي نو زمونږ طالبان دلته سوال کوي
چې دا د جمع لفظ یې ولې راوړو دې ورته صیغه وایي عالم خو اسم ټول مخلوق ته وایي د الله نه ما سوا نو دا جمع ولې شوه نو زمونږ بیا طالبان جواب کوي وی د دې عالم اجناس او انواع اقسام ډېر زیات دي وی په دې وجه جمع راوړو او زه دې طالبانو ته یو بله خبره کوم مې دې کې یو نکتې ته اشارت دی دا چې دا څومره مخلوق دی څومره کاغه ځمکه ده کاغه نباتات دي بوټي کا جمادات دي کاڼي کویلا کاغه د دریاب حیوانات دي کاغه د هوا مارغان دي کاغه په د اسمانونو ځمکه کې فرشتي دي که پیریان دي هر څومره چې دي جون پکې شته او که پکې نشته دا ټول مخلوق دپاره خو رحمت دی چې د الله څومره پیدا کړي دي او پیدا کوي خو که د دې نه علاوه چېته خدای پاک د دې په زرګو چنده نور مخلوق پیدا کړي د هغې دپاره به هم رحمت او زما رونو تیره جمعه مې درته ویلي وو مې حضور پاک د جمادات و نباتات و تر دې حده پورې چې د دې کاڼو بوټو د دې میانو کبانو د دې میږو دپاره هم رحمت حیواناتو او یوه خبره مې نیمګړې پرېښې وه چې څومره غلامان وو په هغه زمانه کې وینځې غلامان هغې دپاره هم رسول الله مبارک رحمت لیکن نن درته یو بله خبره کوم چې د حضور پاک وجود د کافرو دپاره هم رحمت دی ګوره ته به وایې هغه څنګه کافر سره خو مونږ جنګ کوو اخو زمونږ دشمن مونږ د هغه دشمنان نو څنګه رحمت دی رحمت په دې معنی چې که چرته د رسول الله مبارک وجود نه وي او د رسول الله مبارک راوړلی شوې عقیده د توحید او د الله نوم نه وي نو قیامت به راغلی نو چې قیامت راشي نو کافر به هم دړې وړی شي د هغې کورونه او بنګلې به هم دړې وړی شي د هغې ملکونه به هم دړې وړی شي نو که دا د کافرو ژوند دی او د هغې ملکونو بلډینګ دی دا په دې وجه دی چې قیامت نشته رستو دی او دا د دوی دا ژوند د دوی دا بلډینګونه او د دوی دا عیش و عشرت دا زمونږ د برکت نه دی او زمونږ برکت د حضور پاک برکت دی او زه به یو مثال درکم یو سړی چې کور جوړ کړي کور ځان له جوړی چې زه پکې اوسېږم ځان له کمرې جوړې کړي ځان له باتروم جوړ کړي ځان له د خوراک ځای جوړ کړي د ماشومانو د لوبو پارکونه پکې جوړ کړي ځان له جوړ کړي خو په دې کور کې ورسره ماشي میږي موسېږي په دې کور کې دننه ورسره مچانه موسېږي په دې کور کې دننه حشرات موسېږي په دې کې بعضې کورونو کې مږې موسېږي پیشوګان نو دا کور خو یې د ماشو پیشوګانو له نه دی جوړ کړی دا خو یې د حشراتو د میږو له نه دی جوړ کړی دا خو یې د مچانو له نه ځان له جوړ کړی دی دا ورسره اسې اوسېږي چې دا کور تر څو وي نو دا د کور خاوند به هم پکې وي هغه ماشي میږي او مچان به هم پکې وي نو دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې دا الله مونږ له پیدا کړې ده او د دې کافر مثال د دې مچانو د منګکانو او د دې ماشو میږو دی نو چې تر څو دا ځمکه یې مونږ یو ځمکه به چې ځمکه نو دا ماشي میږي او دا کافر به هم پکې اوسېږي او مونږ به کله ختمېږو قیامت به کله راځي چې هغه کلمه چې حضور پاک راوړلې ده کلمه توحید او لفظ د الله ختم شي قیامت به راشي بیا به مونږ هم نه یو کافر به هم نه او ظاهرین دلې یو څو مثال درکم صحابه روانو ګوره د پیغمبر مبارک رحمته وګوره یو کافر و د یمن هغه عمرې لته د ډېر لوی قوم سردار و سمامه نومو سمامه ابن وصال کافران د پیغمبر دشمنان و هغه زمانه کې بس صحابه کلک ونیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوست مسجد نبوي ته غټ سردارو د کافرو رسول الله مبارک پیجنده دا غټ خلک پیجني وی صاحب سمامه ابن وصال عمرې له روانو مونږ ګیر کو مونږ دلته راوست د کافرو د یمن د فلان کې قوم سردار حضور پاک فرمایل د جمعه د ستنې پورې وتړ چې وی تړ ستنې پورې او سحر نبی علیہ السلام راووته بخاری شریف کې راځي نو تاسو یې ته وکړه ما عندك یا سمامه لکه دې څه ګرځي څه سوچته موږ متعلق ستا څه سوچته څه در سره وکړو
او توی دا اللہ رسول دری خبری لومبے خبر دا دا ان تقتل زادا من کمی وجنی شتا اختیار دی ما دا نسو خلاصو لی نش خوبینے والا انسان با ملکے نو که اونا پرے کے بچی بے رو خیجی او چه ما ملکے نو وینا ولی توئے زو خوبیانا جم دیکھے گا دویم دا چه که ما ملکے دا دیر لوی وینی خاون دیما یو اشاره والا ورکلا زه دا قوم مشرم زما وړه وینه نه ده لږه نه ده غټه وینه ده دا زما ټول قوم دی مړه که زما قوم به درنه ګورې د هغې بدل انتقام به څه وړه وینه نه ده نو که وجنې نو مړ که وینه به توی کې څه تاله به څه په ګوتو راشي او ډېره غټه وینه به توی کې زما قوم به در سره بیا دشمني کوي زما بدل به نه او که چرته مال غواړې ما پرېږدې وایه څومره چې مال دی پکاري زه به قوم ته ویم مال بدله درکړي ما ذات کړه او که رحم را باندې کې او پرېږدې مې نو بس په ډېر لوی سړي به رحم وکړې زه د قوم سردار یم چې زه دې پرېښوم زه دې ازاد کړم لکه زما ټول قوم دې ازاد کړي په ما دې رحم وکړه لکه چې زما په ټول قوم دې رحم کړي زه به دې ټول عمر شکر ګزار یم زما قوم حضور پاک مبارک ورته اسم ونه وي نه هاو کړل نه ناړو جواب یې ورنه کړی روخیار شخصیت لاړ مطلب یې دا و چې پرېږدې یو درې ورځې دې جومات کې دې تړلي چې دا قرآن ووري دا معجزات وویني دا صحابه وویني دوی سره ناسته لږه غوندې وکړي د صحابه اخلاق وویني زما خوی وویني لږ زمونږ ماحول کې یو څو ورځې تېرې کې د دې ماحول اثر به پده کېږي که خیر انشاءالله بهترین مجلس ته مونږ خو ځکه وایو چې د خپل بچي ښه مجلس ته ولېږئ ګورې مه کوئ دا دیندارو سره کېنوئ دا ښه ماحول کې کېنوئ ښه مجلس کې کېنوئ دا مه لر کوئ د ښه ماحول سار له بیا پې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بیا ورته ما عندک یا سمامه سمامه له کې دې څه دي وی صاحب هغه پرونی درې خبرې خو هغه هم پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې وجنې مې نه نو پرونی د مرګ خبره مخکې کړې وه دې د لې وروسته کړه وی صاحب که چرتې مال غواړئ ووایئ چې څومره دې پکاري زه به قوم ته سوال جواب وکړم مال بدله درکړي اوس هم نن سبا خلک دې مال له خلک تښتئ که مې وجلې نو پرونی خبره ده او که مې پرېږدې نو ما پرونی خبره ده اسې ورته ونه وی حضور پاک په درېیم ځل درېیمه ورځ پې بیا راغی بیا ورته فرمایي وی ما عندک یا سمامه زړه کې دې څه پراته دي وی صاحب همغه درې خبرې دي مې وجنې وینه به توی کې څه چل به وشي اسې ولې وینه توی وغله لوی انسان وینه به توی کې ټول قوم دشمني ته د سره جوړېږي او که مال غواړي چې څومره غواړي او که مې اسې پرېږدې نو غټ احسان من به دې شم حضور پاک رحم ته ګوره دشمنو د لوی قوم دغلته یې وجلی شو دې قومونو د پیغمبر مبارک صحابو سره ډېر بد کړي دي لیکن حضور پاک وفرمایل اطلقوا سمامه پرېږدئ خوشی کړي ځه خیراتي مې پرېښوه دشمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې دشمن چې تا سره په میدان کې او په محاذ کې پروتي او تا ته نقصان ستا ملګرو ته رسوي څوک یې پرېږدي لیکن حضور پاک رحم ته ګوره اطلقوا سمامه پرېږدئ خوشی پرېښو چې لاړ د جومات نه بار یو باغ ته هلته یو لمبل او د لمبلو نه پس راغی حضور پاک مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او په جومات را دننه شو او کېناست رسول الله مبارک ته د الله رسوله ما ته ایمان وښایه ما ته کلمه شهادت وښایه زه مسلمانېږم حضور پاک ورته کلمه شهادت وښوله الله مسلمان د رحم اثر که وجلی و څه چل به شي که ته مال اخیستې وې فدیه بیا به خلکو څه وې پروپیګنډې به کولې اوهو دا خلک پیسو لی غوا کوي اوهو پیسو دپاره خلک کېنئ اوهو دا مال یې خوښ دی لیکن د پیغمبر مبارک احسان او رحم سره هغه الله مسلمان که او دا ګورې قبایلي خلکو مخکې ایمان تړه شوی خو داسې نه وې بیا به خلکو وې د زور د مخه مسلمان شو تړلی چې کولو شو د خپل مالک شو نو راغی ایمان یې راوړه او بیا څه وایي حضور پاک ته وی د الله رسول وی د نن نه مخکې ستا مخ زما ډېر بدي شو زما په زړه کې چې ته نفرت و د بل مخ نه نو ستا د مخ نه ستا ملګري زما ډېر بدي شو
داسې ناخوښه خلک زما بل نو لکه ستا ملګري چې وو ستا کلي مې بدي شو په ټولو کلو کې ستا د کلي نه خراب د نفرت او د بغض کلی زما پړه کې بل نو وی نن الله اکبر ستا د مخ نه محبوب شخصیت ما ته بل نشته ستا د ملګرو نه محبوب ملګري ما ته نور نشته او ستا د کلي او د ښار نه خوښ کلی او محبوب ښار او کلی ما ته بل نشته دی او لاړ وی ما خو د عمرې نیت کړی څه وکړم وی لاړ شه عمره دې وکړه مسلمان شو او تاریخ کې وروسته راځي چې رده د برکت نه رده د یمن ټول قوم الله مسلمانان کړل دا ولې دا د رحم د وجې دا د حضور پاک الله لېږلی دی لدی د پیغمبر مبارک صفت رحم دی رحم 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 نن زمونږ مسلمان په بار ملکونو کې او د کافرانو په ملکونو کې په یو غلط رخ باندې یادېږي مسلمان کې رحم نشته دا سخت دی دا شرمخ دی دا زمری دی دا فلانکې دی فلانکې دی نه د مسلمان پیغمبر په زړه کې چې کم رحم و دومره رحم په مخلوق کې په بل چا کې نه چې روان شو او مکې ته ورسېد نو هلته پروپیګنډه ځکه سړی لوی سړی و د مکې کافران ته خبر شوي چې څومامه خو مسلمان شوی دی نو هغوی ورته صحابي شوی چې دین به چا د پلار نیکه پرېښود او بل ته ولاړ هغه ته به یې صحابي وي هغه څه وی وی نه ما صبوت ما صحابي نه یم له بېدینه نه یم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا وکړه ما اسلام و ایمان قبول کړی او ما ته ګورې سترګې رابرغې نه کې ای د مکې خلکو ځکه چې مکې ته به غلټوله د دې د قوم نه راتله تجارتي به وه خو مکه کې خپل غنم غله نه کېده ټوله به د یمامې نه راتله د ده د قوم نه به راتله وی ګورې پام کوئ کشو نه کې اوس به زما د کلي او د وطن نه تاسو له غله اله راځي چې محمد مصطفی حکم وکړي صلی الله علیه او که هغه اډر نه کړی یو دانه به هم دله نه راځي دومره لکې الله محبت او مینه پیدا کړي دا د حضور پاک رحم دی سیک دا اکثر یو خبره کوم زم هغه ښځه هند بنت ابي سفیان هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجته ابي سفیان هند چې د عتبه لور ده او د ابو سفیان بیبي ده چې هغې په احد کې څومره زبردسته د کافرانو دپاره یو کارنامه کړې او نورې به یې پرېږدو د حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا سره چې هغې څه کړي دي نو تاریخ چې لیکي نو هم سترګو نه به دی د اوښکو په دی وینې بهږي چې حضرت حمزه د وحشي په لاس یې شهید کو وحشي ابن حرب حمزه وی روان دی تو بخاری کې راځي او ډېر بهادر دی او داسې په بهادرۍ جنګېږي چې څوک ورته مخامخ ودرېدی نه شي او زه ورته د یو تیږې شاته پټ شوم یو وړنې ځګی ور سره خو چې زما مخکې تېرېده وایي ما په هغې وویشت او په دې نامه ولګېد شاته تې نیزه ووته ما پسې ګواښ وکړه خو نیزه تې شاته وتې پرېوت وحشي ابن حرب د لاسه شهید شو او دا اسد الغابه کې شته دا هندراله او بیا د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه سترګې ته وویست غوږونه ته پرې کړل شونډې ته پرې کړې نور یې ورسره ظلم وکړ سینې والا وشلوله او د سینې نه یې زړه راوویست او په هغې یې چکونه ولګول او د سینې نه اینه راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول وی دا تیروم خو تیرې نه شو الټه یې کړل او د دې د پاسه دا ظلم وکړه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه اندامونه راواغېشتل دا پوزه او دا غوږونه دې نه امیل جوړ کړه دې تار کې واچو او دې غاړه کې واچو او ګډېده به څومره ظلم څوک دی حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا چې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو حضور پاک وفرمایل اوهو ما خو د دوی مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې زما تره سره وکړل اړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم چې په دې میدان یې پرېږدم چې د غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي زما د تره غوښې د حیواناتو او د مارغانو د ججورو نه روزي والله ته ودرېږي
خو که دې نه خښوم سبا به خلک خپل مړي نه خښوي شهیدان به نه خښوي وایي پیغمبر خپل تره نو خښ کړی مونږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم او چې حضرت صفیه خور وه د حضور پاک ترور هغې ته پته ولګېده نو را روانه وه نو حضرت زبیر بهادر پهلوان دی د پیغمبر مبارک د ترور زوی دی د دې صفیه خو زوی دی ورشه زبیر وي مور دې منې کړه د رسول الله مبارک دا خیال و چې ښځې خو پړه کمزوري او که دې ورور ته یې وکتل چې نه پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې او دا سینې شلېدلې ده او د هغې نه زړه لکه د قصابې چې یو څاروي ټک ټوک کي په سرمن دغسې پروت دی څه چل پې ونه شي نو زبیر پهلوانو بهادر جنګ کې ورته څوک ودرېدی نه شو او چې سنګ ورغې او یې مورې ودرېږه ورته ودرېده هغه دومره زور کې وه چې د زبیر له دیکه ورکړه هلته یې غورځاو وی ما د خپل رور نه منې کې حمزه نه ته خوشه زبیر آواز ورکه وی مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا نیغه ودرېد الله اکبر یا دومره زور کې ده چې زوی له دیکه ورکوي پهلوان زوی هلته غورځوي خو چې د پیغمبر نوم یې واورېد نه قوته صحابو کې د حضور پاک تابعداري په ښځو نرو کې وی ورشه زما رواره ته ووایه چې ستا کم سوچ ته هغه نشته زه خبر یم د خپل رور نه ما ته پته ده چې هغه ټک ټوک دی زما د رواره د حضور پاک دا خیال دی چې زه په ما څه چل ونه شي او زه چغې ونه وم ویره ونه کړم فریاد ونه کړم نه 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 زه یو مقصد له راغلی زما رواره ته ووایه زه خپل رور حمزه له مبارکي ورکوم مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دې شه مبارک دې شه رورې مرګ به یو تل راته خو مبارک دې شه چې تا د الله په لار کې د خپلو اندامونو او د خپلې پوزې او د سترګو هدیه دې پیش کړه او د الله په لار کې ځان دې ټک ټوک کړه زه به خپل رور له مبارکباد ورکوم دومره حضور پاک خپا مخلوق خدا ډېر ظلم شوی د حضرت حمزه سره د وحشي د لاسه او د هندې د لاس وحشي ابن الحرب او بیا ګډېدا دا یو چیلنج دی مسلمانانو له چې ستاسو د پیغمبر تر سره مې دا چل وکړو راشه میل مې کړل د هغه اندامونه که تپوس رانه کولی شی لیکن حضور پاک څومره خفه څومره دومره خفه دی چې دغه وحشي ابن حرب چې کله مکه فتح شوه نو دی وتښتېده طایف ته و ایمان ته مې ړو شو مې څنګه به لاړ شم ما چې څه کړي دي هغه خو عرش لیدلی دي خو کائناتو لیدلی دي زما جرم خو قابل معافي نه دی چې معاف شمه نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک څه نه وایي استازي کې دي تم ورسره لاړ شه وی استازو کې لاړم چې لاړم او رسول الله مبارک ته مخامخ شوم وی بس فورا خو مکه کې پاتې شو وحشي پیژندې چې مخامخ شو انت وحشي الکه ته وحشي ما وی او نعم وحشي انت قتلت حمزه تا وجلد چې کومې خبرې نه یریدم حقه خبرې راته حمزه تا وجلد نو ماتر دې کې دننه ډېره لویه فلسفه ده چې تا وجلې دې څه شوي دي د ما تره سره زما د تره نه خو د قصابې د ټک ټوک وجود جوړ شوی دی ستا د برکت نه تا وجلې دی اوس خدایه که ویم چې او نو غټه بېادبي ده که ویم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه ما وی قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې څه خبره در رسېدلې ده ټیک در رسېدلې اوس دا قابل معافي نه وه قابل معافي نه وه لیکن حضور پاک ورته وحشي څنګه راغلی وی د الله رسوله ایمان ته میړه کېږي معاف بشم جرم خو زما هغه دی چې کائناتو لیدلی بل چا سره هم نه ستا تره سره معاف بشم او یوازې دا جرم نه الله رسوله ما ډېر مړي کړي ما زناکارۍ کړي ما بدعملی ما دا ګناهونه کړي معاف بشم حضور پاک او فرمایل او که ایمان دې د زړه نه راوړو معافې زه دیم بخم زما رب به دیم بخي ایمان نه زما ترم قربان ایمان نه زما د تره غوښې او ټوکړې قربان
مقصد دا شو د ایمان نظما ارس قربان او بچی او کار بکے هل تستطيع ان تغيب وجهك مني دا طاقت تشته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې ستا مخ ته ګورم د حمزه مخ را یادېږي ستا سترګو ته ګورم د حضرت حمزه او ښکلې سترګې یادېږي ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پوزه یادېږي او ستا د غوږونو ته ګورم شونډو ته د خپل تره پرې کړی اندامونه یادېږي بس دا یو خبره ده بچې دا الله رسول دا شرط قبول دی بالکل لاړ دغه زمانه کې یو کافرو مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه کړې وه حضرت حمزه حضرت وحشی سوی وی ما وی چې بدل د حمزه بخلاصوم ماف خو شومه خو بدل بخلاصوم لوی مسلمان د پیغمبر لوی محبوب می وجلې دی د پیغمبر غټ دشمن به وجنم و یهودیانو عیسایانو مشرکانو ورنرغي پچا ورغي په مسیلمة الکذاب کم چې د حضور پاک د ختم نبوت ډاکو او اقا مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع اقا نیزه ګیره سره په هغې مې وویسته او رسا په دې نامو لګېد په دا سینه او مردار شو اړه مې جمع شو جمع که یو خوا مې د حضور پاک تره وجلی دی غټ محبوب بل خوا مې وله غټ دشمن مړ کړ مسیلمة الکذاب چې د حضور پاک نه پس یې د پیغمبرۍ دعوه کړو غټ ډاکو د ختم نبوت د پیغمبر دشمن دا غټ ډاکو امې مړ کړ لر ختم لیکن حضور پاک هغه وحشي وبخه او دا هنده چې چاته اندامونه پرې کړو چې کله مکه فتح شوه نو ښځې ټولې راجمع شوې او موږ بیعت کوو رسول الله مبارک فرمایل یو کور کې راجمع شوې وی زه چا سره لاس ګورې نه میلاوم په بیعت کې او یوه مشره کې هر یو سره خبرې م نه کوم هغه یوې چې سما سره وې بس به د ټولو وي دا هنده پکې مشره وه نو د ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې سردار و د کافرو د هغه بې ښځه وه د عتبه لور وصیب د شیبر ویره و لوی خانداني ښځه وه نو هغې ځان پټ کړ ما وی ما په برقه کې صادر کې ځان پټ کړ ولې زما جرم د مافیق دی نه وحشي خو مړ که او اندامونه خو ته ما پرې کړي دي سینه خو والا ما چاک کړې ده سیرلې ده زړه او په اینه ما چاکونه لګولې دي او دا مې په امیل کې اچولې دي او نخرې ما کړې دي زما ایمان چې ته قبلېږي نو ما ځان پټ که ما وی راشه که په ډله کې ماف شوې وی خلکو زه مشره کړم ما ځان پټ کړی وی رسول الله مبارک وفرمایل چې یو څو شرطونه در باندې لګو په دې ټولو ښځو یو دا شرک به نه کوي شرک خطرناک مرض دی الله دې دې مونږ وساتي وی مونږ وی چې بالکل مونږ یو الله منو او شرک نه کوو دې بوتانو مونږ له څه راکړل بالکل منظور دویم شرط دا چې زنا به نه کوي دا هنده ورته څه وایي وی دا ستا قوم دی دا چې ناست دي دا څه اخوا دیخوا خلک نه دی څه مولی ټیپر مونږ چې ورته وایو دا ستا قوم دی شریف قوم دا شرط مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ خو نه کوي ورغه بادره ښځه حضور پاک حیران دی اسین ښځه ده هم را سره بیعت کوي ایمان راوړي هم رټ جواب راکوي بیا ورته څه وایي وی بچي به نه وجنې لکه دې به لوڼه ښاخول او ورته څه وایي وی نه وی مونږ بچي نه وجنو مونږ واړه لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل دا شرط هم منظور خدای داسې ښځه او ایمان راوړم جواب راکړي بیا ورته وی غلا به نه کوي دا ښځه اکثر کور کې د خاوند نه څه چې پټۍ او پټۍ خرڅوي هنده ورته څه وایي دی کې ځان یې پټ کړی دی خو خولې خبره ووته وی صاحب زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی نو که د هغه نه څه شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم دا هم غلا ده خو چې وویرېدل چې زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک پوه شو وی دا خو هنده ده انت هند بنت عتبه ته هندی څه د عتبه لور اوهو بس ښځه پوه شوه ما نه خو خبره ووته زه خو یې وپېژندم لاسونو په رپېدو شو حضرت زه هنده ما ځان په دې پړونه کې پټ کړی زما جرم
قابل معافی نه دی. ما وی زباونه بخلی شم، راشه که ډله کې وبخلی شم. ما ډېر زیاتې کړې د الله رسول، ډېر زیاتې کړې. زما دا شرطونه منې، هر څه درته معاف، کفر معاف، شرک معاف، او د دې ایمان د مخه زما د تراغه ټوکړې درته معاف. مړه دې ته رحمت للعالمین وایي. من خو چې نن په جرګه کې څوک بوزو، مړه دا چرګوټي جرګۍ ده، چرګوټي مې څوک نه ده. د یو اونې جرګۍ یو اونه چا د چا والي ام نه مني، د یو سپېړې جرګۍ ورپسې لاړ شو ام نه مني. نن سبا څوک نه مني. معافي څوک کم ځای کوي چې وی معافي کوم، نو دا خو زه ښکته شم که نه. خلک وایي وی بخه معافې که نه. صاحب پیغمبر څه وایي؟ د دواړو جهانو مبارک سردار څه فرمایي؟ قسم خوري، قسم وی په دریو څیزونو قسم خورم. یو په دې قسم خورم چې صدقه باندې به مال نه کمیږي، زیاتېږي به. هلکه د پیغمبر خبره خو بې قسمه به مونږ منو، قسم پې صدقې سره به مال نه کمیږي، زیاتېږي. دویم په دې قسم خورم چې سوالګر سوال کوي نو مال کې به برکت نه کمیږي، به زیاتېږي به نه. او دریم په دې قسم خورم چې چا څوک معاف کړل عزت به نه کمیږي، عزت به زیاتېږي. او مونږ وایو که معاف کی عزت لاړ برباد شو، او پیغمبر وی قسم خورم چې عزت به زیاتېږي، کمیږي به نه. صاحب رحمت للعالمین. مکه کې چې څومره کافرو او د پیغمبر خلاف ولاړو، د رسول الله مبارک خلاف، هغه کافران ټول رسول الله مبارک معاف کړل. او چې مکه باندې راغی، حضرت ابو سفیان دغه وخت کې د مکې سردارو، دی راووت د یو دوه ملګرو سره. یاره یو پروپیګنډه ده چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي، ګورو چې دا حقیقت دی او که نه. چې رالل سنګ د حضور پاک څه څوکیدارانو هغې کلک ونیول، په مخه یې کړل حضور پاک ته. حضرت عمر فاروق ولیده، حضرت عمر ورپسې اسوس غلو، اے ملګرو د ابو سفیان ما ته لږ پرېږدی. احد کې دې زمونږ مقابل ولاړو، په خندق کې دې زمونږ مقابل ولاړو، حدیبیه کې مونږ نه یو پرېښد، تبه یې زمونږ کړې ده، لږ زما دې تورې ته پرېږدی. که پیغمبر مبارک له مبو ته ما ته پته ده معاف کوي. لیکن هغوی فوراً حضور پاک له ورسو، فوراً حضور پاک له ورسو. او چې ور ورسېد عمر ورپسې تورې په لاس ورسېد، وی صاحب لږ زما دې تورې ته پرېږده. وی عمره کېنه. هغه ابو سفیان چې د حضور پاک په مقابله کې د ټولو کافرو سردار. اوس پکار دا وه دغې وخت سره خلک څه کوي؟ خپل دشمن چې ګیر کړي نشان عبرت یې ګرځوي. لیکن رسول الله مبارک اقا ټیم ابو سفیان معاف کړ. او حضرت عباس ورته وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکا. وی ښه د کور ته چې څوک لاړل معاف دي. وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه ځایږي. وی ښه چې جومات ته څوک رالل زه دا تاله ستا د برکت نه دا معاف شو. وی جومات را کوټې دی ټول خلک پکې نه ځایږي. وی ښه که څوک په خپل کور کې کېناسته او توره یې مونږ پسې رونه ویسته او ځان پسې ور بند که اما یو کافر دی صاحب معافیم کو دومره جو عزت والا حضور پاک ورکوي. او دی وخت کې عمده ابو سفیان راغی مکې ته او چیغې کړې وی خلکو بس مسلمانان ډېر زیات دي، مونږ طاقت نشو لرلی، ما دله امن راوړی دی، یا زما کور ته راځئ یا جومات ته دی یا خپله دروازه ځان پسې بندې کړئ. او چې څنګه حضور پاک راغی د مکې ښځو څه وی؟ وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي ځکه دشمن راغی. پخوا اوس هم چې دشمن د چا په کور ورشي مالم غنیمت، ښځې لوڼو سره هم چې سیوه سره وکړل کوي ورسره. مونږ وی نن به زمونږ په مخ کې زمونږ عزت لوټ کېږي، زمونږ انګیندو زمونږ لوڼو سره به زمونږ په مخ کې نن بدعملی کېږي، نن به مونږ سره زمونږ د خاوندانو مخ کې بدعملی کېږي، زمونږ حیا به نن لاړه شي او برباده به شي. یریدو رپېدو څه موده تېره څه منو وی هلکانو ته مې ماشومانو ته چې تاسو ورشئ چې دا خبره دروغ ده، مسلمانان نه دي راغلی او که رالل ځکه مونږ خو یریږو چې زمونږ په کورونو به راځي څو خو رانلل. چې ماشومان لاړل واپس رالل وی راته یې وی چې مورې خورې هغه مسلمانان خو راغلي دي، تورې او نیزې یې ښودي او د بیت الله طوافونه کوي. اسم عام د معافی اعلان
حضور پاک وکړه. یو څو کسان مباح الدم و هغې ته مستثنا کړل، باقي عام د ما فعلا. دې ته رحمت للعالمین. او ما خو تاسو ته ویلي چې که کافر سره جهاد دی هغې دا ظلم نه دی، اپا نور مخلوق رحم دی. د هغې مثال مې درکړی چې یو ګوته کینسر شي، کینسر، او ته دا نه پرې کوې نو باقي وجود ته کینسر خورېږي، ټول وجود تباه کېږي. نو هغه ګوته پرې کول په هغه ګوته خو ټیک ته چې تا لرې کړه پرې کړه، خو په باقي وجود رحم دی، رحم. دا قرنګې کافرو سره کم جهاد دی، دا کینسر دی، دا ډپریشن به کې دا کافران، دا په نور کائناتو باندې رحم و کرم دی زمارو. هم بیا پیغمبر سوی وی که ټیکس ورکوي غږ به ورته نه کوي، که صلح در سره کوي صلح هم ورسره کولی شي. دا نه چې ګنې بس لګیا اوسه او کافران ختموه. د جهاد مقصد اعدام کفر نه دی چې کفر ختم کې، غلبه د ایمان ده او د اسلام، چې د اسلام غلبه کافر ومندله بس دا کافي ده. نو ځکه وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د ټول مخلوق دپاره حضور پاک رحم دی، رحم. ماشومانو باندې عجیبه حضور پاک خلکو ماشوم راوسته، رسول الله مبارک ورته غېږ کې واغې، د سینې پورې به خپل نیولې، په غېږ کې به یې کېښود. دا نفرت به نه کوو. اسامه د حضور پاک د غلام بچی دی، اسامه ابن زید ابن حارثه، تورنګړی ماشوم دی او حضور پاک سره په دا پتون ناست دی، قڼې روبی دی، پوزی روبی دی. الله څومره لوی شخصیت، کم مبارک لاسونه. عائشه بی بی فرمائی وی حضور پاک په خپلو مبارکو لاسونو د اسامه پوزه پاکوله. وی ما ورته وی د الله رسوله ما ته پرېږده چې دا کار زه وکړم، تو په لاسونو د پوزه مه پاکوه. وی رسول الله مبارک وفرمیل ای عایشې د سره مینه کوه، زما ډېر خوښ دی. د غلام بچی داسې رحم په چا کې شته؟ حجت الوداع کې هم اعلان وکړه، مرض وفات کې هم اعلان وکړه. څه وایي؟ الصلات، یو منځ کوه، منځ الصلات، منځ کوئ. او دویم څه وایي؟ ما ملکت ایمانکم. هغه زمانه کې خو وینځې او نوکران دي، وینځې وي چې د وینځو او د غلامانو خیال ساتي، لیکن لفظ د غلام او د وینځې راونړه ما ملکت ایمانکم لفظ دې کې ډېره غټه فلسفه ده چې کوم ستا د لاس لاندې دي په هغې به رحم کوي، چې ستا د قلم لاندې دي، ستا د لاس لاندې افسره ته به په خپل لاندې خلکو رحم کوې. کلاس فور باندې دا ستا د لاس لاندې دي، ستا د قلم لاندې دي، نن یې سسپینډ کې، معطل کې، او نن یې د نوکرۍ نه وباسې، نن یې یو ځای نه بل ځای ته بدلی، سزا ورکوې ته ورکولی شي. د چا د قلم د زور لاندې د لاس لاندې چې کوم خلک دي رحم به پې کوې. افسر به په لاندې رحم کوي، بالا افسر به د هغه نه په لاندې کوي، دا رحم شو. په امسایه دی په کور کې رحم به پې کوې، مزدور دی رحم به پې کوې، غریب دی ستا د لاس لاندې دی په هغه به رحم کوې. های های دا موږ ته پیغمبر ښودلی دی، ما ملکت ایمانکم. او بل څه شی دی؟ آها بل هم واورئ، د ښځو په حق کې الا فاتقوا الله فی النساء، د ښځو په حق کې د الله نه ویریږئ، په ښځو رحم وکړئ. نن موږ په ښځو څومره ظلمونه کوو، په معمولي خبره ښځه وهي، په معمولي خبره ښځه راګیره کي، په کوتکو یې ووایي، څومره بې رحمي ده. په معمولي خبرو ښځو له طلاقونه ورکوي. دا د طلاقو دا ریشو خو دومره زیاته شوې ده چې د حد نه مړه روزانه دوه درې کسان څوک راځي او څوک ټیلیفونونه کوي، یاره دا چل مې کوه ښځې له مې طلاق ورکړی. سبق یا ته خدای باندې غصه راشي، ای ظالمانو ولې طلاق ورکوې؟ ستا خور له چې څوک ورکړي، ته خور لور نه لرې، ته خفه کېږې که نه؟ ستا لور له چې څوک ورکړي په کور درته کښېني خفه کېږې که نه؟ نو بدبخته ده همده چا لور خور ده که نه، ولې ظلم کوې؟ یعنی یو زنانه راته په ټیلیفون داسې په سلګو جړل که ده چې زما د سترګو نه په غایبانه اوښکې وبهیولې. ما ته وي خاوند نه له طلاق راکړه، سره د بچو د کوره یې وویستمه، او هسې بېسه هېڅ څه نه، هسې بېسه د کوره یې وویستمه. نو زه به څه کوم مولوي صاحب؟
نو مې بچې زه خو دې نه پېژنم نو پلار کروي پلار مې مړ دی نشته دی مور مې نشته مړه مې ده رونه ویرونه مې نه ساتي چېرته لاړه شي سره د بچو یې وست ته د خدای نه یېرېږي خبر نه لرې ته به الله له نه ورځې نن ستا لاس کې طاقت دی او ستا ژبه کې طاقت دی نو دا ښځه خو ستا وینځه نه ده ظالمه دا خو د چا لور ده په څومره تکلیفونو دا لویه شوې ده دې سره مور او پلار څونه خواري کړې ده زامنو باندې دونه رحم نه لکه په لوڼو چې څومره رحم ماشوم یې په غېږ لوبولې ده ماشوم یې له ګګرې او دا ماشومانو جامې او بنګړي او دا پیسې پیسې او لوی یې کړو څه منګي هر څه چې وس وتا ته واده کړه نو ظالمه ظلم ورسره کوي پردی لور خو دا ولې موږ دا ظلمونه کوو راشه نن چې ښځو سره کم ظلم شروع دی نن د دې ځای نه نن د عربو ملکونو ته خادمانو کې ښځې لېږي ښه دا واورئ او پخوا به دې عربو ممالکو ته خادمانې د کور خدمت له د فلپاین نه او د انډونیشیا نه راتلې اوس د پاکستان نه شروع شوي دي ایجنټان د دې ځای نه ښځې لېږي څوک لېږي مړه دلته وله لور ورکې دا ولېږه ولې ریالونه به ګټي درهم به ګټي ډالر به ګټي تشاوی ویلېږي خور ورکي بل ورکي بل ورکي لور ورکي پیسو دپاره یاره نو ماله قار راشي که نه دا دله دی بړوا دی دا بېغیرته دی هغه جینۍ چې هلته لاړه شي او هلته خدمت کوي ورشئ د هغې چغې او کوکې ووینئ بیا راتلی هم نشي دلته بس ختم پیسې را لېږي تاله بړوا په لور پیسې ګټي په خور پیسې ګټي چې دا کور کې د ډډه والې ده او دا برید تاوی را تاوی او د خور او د لور پیسو ته ناستې دا غټ ډله دی خپله وګټه او په لورو لګوه خپله وګټه او په خور باندې وګټه بې غیرته خور ګټې ته ته ناستې د لور ګټې ته ناستې نن لوڼه او خویندې خلک په سټیج ګډوي او پیسې پې ګټي تاسو ته پته شته غریبانان هلته دي نه ورته چوټي لګوي چې کور ته راشي نه ورته نهایي مستقل را پرېږدي چې دلته راشي هلته پرتی چغې وایي وهي ټکۍ یې دې له ریالونه راځي دا موږ ظلم نه کوو خویندو سره لوڼو سره د دې له پیدا دي ظالمه ولې دلته خلک نه خرڅوي څه په پیسو باندې په دې کې هم وایي بعض علاوه اسلام ښځو سره ظلم کوي اسلام پیغمبر او د الله راوړل شوی دین ته وایي الله او پیغمبر ظلم نه کوي ډېر ښکلي حقونه یې ورکړي دي افسوس کومو ښځو دا زموږ دا جنکۍ ازادي غواړي مړه کمه درته ویم د دې ځای نه به لور لېږي وروسته دا به ډاکټره جوړه شي یوازې ولېږي یوازې جرمني ته یې لېږي دا به ډاکټره شي یوازې ولېږي او نورو ملکونو ته یې لېږي یک تنها جینۍ لېږي وي ډاکټره به شي هلته پردو هلکانو سره په هسټلو کې شپې کوي 4 او 5 کاله بې خونده ته یوازې لور لېږي تعلیم نه چې دا به ډاکټره شي هلته څه چل به وشي چې ډاکټر دلته کې په کور کې ناسته لوړی به خدای ورکوي سپی رسه کوي موږ دا نن قسمه شی شروع کړی دا به نن چین ته دی او دا به نن چین ته لېږي روس ته لېږي دا به کمپیوټر کې ماهره شي راځي به دا به ډاکټره شي دا به انجینیر شي یک تنها لور رښتیا ووایه دا چې څوک یې لېږي دا بېغیرته دی که نه هغه دله څه ته وایي بړوا څه ته وایي ما ته بړوا تعریف وکړې څه ته وایي هغه دله څه ته وایي د دله تعریف راته وکړې هغه بېغیرته څه ته وایي اسلام یو طرف ته که خو دا څه کوې ته چین ته وروسته او جرمني ته او د نورو ملکونو ته لور لېږې اعلی تعلیم وکړي ما تعلیم نه چې څه شی به ترې جوړېږي چې راځي دا موږ رحم کوو او لاړ شی نن زموږ ښځې وایي ازادي غواړو چې کومو ملکونو کې د ښځو ازادي ده هلته لږ تپوس وکړئ ما ته پته ده په سرو سترګو سړي جاړي دا خو موږ څه په سترګو لیدې نه دي موږ خو دا ازادي به میلو چې موږ به زناکارۍ کوو ته به هم کوې خو خور لور به دې هم کوي ورشئ هغه ملکونو ته ما ته پته ده زه دغه ملکونو ته تلیم خاوندان او وروڼه یې په سرو سترګو جاړي وایي زموږ په مخ کې زموږ لور هلک سره ځي نه شو ویلی حکومت هم بیا تنګی زموږ مخ کې زموږ ښځه زموږ مور زموږ خور د پردي هلک سره زموږ په مخ کې به ګنټې والي شي بل او زموږ څوک پلان کې ته وایه واس کا ته څوک یې د بوای فرینډ یم دوست یم
زه نشم ویلی چې ولې که ویم عدالت ته به مې راکاږي پولیس به مې نیسي چې دا ازادي را د ځان له خپله خوښه کړه دا ژوند دی دا زمونږ په اړه به څه تېرېږي او هغه جینکې چې دا کم بربنډې ګرځي ورشه تپوس ته وکړئ په خدای په سترو سترګو جاړي جینکې ټوله لګیا دي کارونه کوي په نیم کمیز کې او په نیم پرتوب کې لګیا دي او ګلکارۍ کوي مزدورۍ کوي لرګي په شا وړي ځای نه جارو کوي ټوله ورځ نښتې وي ځای نه جارو کوي او نیتوب کار کوي خلکو له ویښته سموي مساجونه کوي تپوس ته وکړئ وي ډوډۍ نه میلاویږي خوري څه برګر دونه ګټي چې ډبل ډوډۍ پې خوړی شي نور پسې نه شي خوړی ورشه موږ خو الحمدلله یو کس یې ګټي او شل یې خوري هغې برګر یې خوري دومره پوټینې او ته لس ډوډۍ خورې ښځه دې خوري لور دې خوري بچي دې خوري هغې په فلیټ کې اوسېږي په یو رکوټې غوندې مکان کې ښځه هم ګټي او سړی هم ګټي لیکن په فلیټ کې اوسېږي ته په غټ کور کې اوسېږي هغې سپوس سره منډې وایي ته جومات ته راځې د خدای په فضل هغې ځان له لګیا دي ډوډۍ خوري ځان له پخلی نشته هوټلو کې خوري بازار نه ځان له رالي پیپسیان هغې سره خوراک کوي په لارو خوراک کوي او ښه مزېدار ته د خپلو بچو د ښځې سره سارم شپې راغونډې کې شکور ته او ماښام ماخو په مینه خوراک کوي چې دا الغوي ته ووایي هغې وي دا نه منو مونږ 15 لګیا یو خدمت کوو او سهار روز او ماسخوتن را پیدا شو او مونږ ځان له ډوډۍ نه شو ګټلی نو تاسو څنګه وایئ چې یو کس یې ګټي او شل یې خوري او یو ځای ژوند مونږ یو ځای ژوند تېرو مونږ سړي په حجرو کې او په جومات کې ناست دي ښه مزېدار هغوی دې خبرو ته او دې گپ شپ ته نه اوسګارېږي چاته یو ورځ د چوټۍ وي پارکونو ته لاړ شي دا گپ شپ هغوی کم ځای لګولی شي د اوسګار وخت هغوی سره کم ځای دی شرابونه او زناکارۍ او ټول په بیماری کې مبتلا دي ختم دي ختم ټول د دې بدعملو د لاس هر څه نه خلاص دي بېادبي دې معافي نه په ښځو کې څه شته او نه په سړو کې څه شته ټول د کینسرونو دا چې تاسو ته په میډیا ښیي دا راته بعضې خلک ښیي وچه ټول په شوګر او د زړه په بیمارو پراته دي وایي دا موږ په څه غم کې پراته یو مې راشه زموږ ښځې خو همدا غم غواړي رحم وکړئ په ښځو کور یې کښېنوئ ښه په اطمینان بالښت ته یې ډډه ووایي او تی وله پیدا کوه مونږ رحم نه کوو زمونږ ښځې په ځان په خپله رحم نه کوي بهر به ګرځي او نن خفه کېږي ما زما خبرې لږې ستغي خوټي کې نن مونږ هم خپلې لوړې په یونیورسټو کې په کالجو کې په کالجونو کې په مخلوط تعلیم پسې ایستلي ورشه نن په یونیورسټو کې څه کېږي پته راته شته نه یې خبر نن ټولې ینګ جنریشن جینکې ولکان په آیسو راوړېدلي دي نن په یونیورسټو په کالجونو کې چې څومره ینګ جینکې دي ولکان دي ټول په آیسو کې پراته دي قسم په خدای د نیمې نه زیات په ګناهونو کې پراته دي ته خو د کلي خان یې ته خو د کلي نه ملک یې د کلي نواب یې ته پې فخر کوې زما لور جي پلان کې ځای کې دا سبق وي او دا سبق وي خبر یې دی دا په کم طرف معاشره لاړه د خدای د احکاماتو خلاف د پیغمبر د احکاماتو خلاف د پښتو د غیرت خلاف حیا کم دی ته لاړه ورسېد مونږ خو دا بې حیایي نه ولیدې او دا څپېړې به ستا په مخ راځي قسم دی که دا بچی دا زوی دی چې دا کم په مخلوط طالب او په زناکارو کې لو چې دا ستا په کار بچي قسم درته خورم نه برې په کارېږي او که دا لور دې په کار دا به ستا د بېعزتۍ ذریعه وی مونږ په دې خوشحالېږو زما لور لاړه په انګلینډ کې ده زما لور لاړه او په امریکا کې ده او زما زوی په امریکا کې دی د بلا دنیا په امریکا کې ده زما پیسه زوی هغه دی چې تمرې او تا ته ناست یو سوره یاسین درته ووایي زوی هغه دی چې تا نه ساه خیږي او زه نه ده لوتړي زوی هغه دی چې تا ولمبوي زوی هغه دی چې تا قبر ته کوز کړي زوی هغه دی چې تا ته دعاګانې وکړي او صدقه در پسې وکړي زوی دا نه دی چې ته دلته مرې وغه په لندن او په امریکا کې ناست وي خخوی زه نشم در رسېد پر بلا بچي هلته پراته دي په خدای چې الله او رسول زموږ معاشرې له او مخلوق له انسان له کوم قانون ورکړی دی که د هغې نه د رحم او د انصاف قانون بل نشته خو د دې سټډي وکړئ د دې مطالعه وکړئ سوچ وکړئ او فکر وکړئ د قبر ژوند را روان دی او د آخرت ژوند را روان دی رونو الله قرآن شریف کې چې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین نو چې کوم قانون یې ورکړی دی رحم
چې کوم احکامات دي رحم وجود رحم حتی قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم تر سوچ تدی کی موجود عذاب بن رضی وما کان اللہ مستغفرهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون تر سوچ دی استغفار وی عذاب بن رضی حضور پاک وی تر سوچ ز جم دیم دا اللہ دا عذاب نتاسو لڈالیم ڈال نبرازی او کزل لاړم د دنیا نه نو بیا استغفار وایه غډال استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي واتوب اسوای استغفر الله استغفر الله استغفر الله د خوای د خدای بندگانو کنا وای د زویرت کې د الله د استغفار سارو ما خام وای رحم به پړه کې که خیر ان شاء الله پیدا کو د حضور پاک قانون چې راوړل شوی ته به د قدر په نظر ګورو دې ته به د رحم قانون وایو دې ته به سپک نه ګورې د پیغمبر مبارک راوړل شوی نظام ته چې چا سپک وکتل د ایمان نه خلاص دی پیسو ته او دولت نشا او غرور او کبر مونږ تباه او برباد کړو ټول یې غرق و تباه کړو دا به نه کوو مونږ به عاجزي کوو د پیغمبر مبارک ټول سیرت عاجزي وه کبر په حضور پاک کې نو په دې الله خفه کېږي الله یې زموږ نه راضي شي